د وسلې جنګو او دا د سن 1980 دور کې د وسلې جنګو. بیا یو دور د هغې نه مخکې یو دور و چې هغه جنګ د سی آی ډي و، چې د یو بل سی آی ډي کولا د یو بل حالات یې معلومول. نو دوه قوتونه یو طرف ته روس و بل طرف ته امریکا وه او دنیا دوه حصو کې وه، دایې بازو او بایې بازو. نو د روس ځان له اډې وې، د سی آی ډي او د امریکنیانو ځان له اډې وې او ځان له اډې جوړې کړې وې او پای کې به خپله سی آی ډي کوله او حالات به معلومول. متحده هندوستان په دې کې اډې د امریکنیانو د سی آی ډي هغه درګاھونه او هغه د لندن د یونیورسټۍ نه چې کوم کتابونه راوتي دي او په هغې کې ښودنه کړې ده چې د سی آی ډي اډې په پاکستان کې کمې وې. نو پای کې د پیر بابا دربار او پای کې د مانکی شریف دربار او پای کې هغه اوس هم وګورئ تاریخ کې شته چې دا اډې وې او په دې کې بعد سی آی ډي کېده د هغې دپاره درګاه پیرانو چرته چې لویه قلعه وه نو د هغې په خوا کې به یو زیارت و. دا پته ونه لګېده چې دا بابا څوک و دی ښخ شوی دی، واسې یو زیارت به یې جوړ کړی و او دا به د سی آی ډي اډه وه، زیارتونه اډې وې او پیران دا د اډو هغه مشرانو او دا اډې وې جنګو. بیا د وسلې جنګ شو، نو یو طرف ته د امریکې وسله او بل طرف ته د روس وسله. روس یې هله کمزوری که چې سټینګر میزایل د امریکې راغل، نو بیا امریکنیان راولګېدل چې روس مات شه، نو هغوی سټینګر میزایل راغونډول شروع کړل چې اسنه دا زمونږ خلاف استعمال شي او هغې له بیا خلک پیدا کړل په یو نوم باندې او په هغې باندې د افغانستان نه سټینګر میزایلې راټولې کړې. پای کې په ما هم ډېر وخت شوی و او کروڑونه روپۍ راته پیش شوي وي چې ته سټینګر میزایل اله ته په 1 کروڑ اله موږ به تاله 2 کروڑه درکو 15 کروڑه به درکو. وړلې په موږ دي، سنبالولې په موږ دي او ما ته دا نه وي چې ولې بل څه یې راته ویل هغې دپاره. ما ورته ویل ما د پلار قرآن لاس کې راکړی، ما له میزایل یې نه دي راکړي، زه په دې نه پوهېږم، ځان مې ورته ناپوهه کړ. او څوک چې راپسې راغلی و نو بیا داسې په پشه کو نه وتښتېده چې ډانګوره کې هم ما څخه پاتې شوه، هغه همسایه اوس هم ما څخه ده. خو ما پیسو تړو ټینګ کړ نو الله بې پروا کړم، الله والا پاکې حلالې ډېرې راکړې، ملګري ښه نران راکړل چې سخته راشي او زه ورته صرف سوال جواب وکړمه نو چې زه ورته سوره ووایم نو وایي حاجي واله بیا له ورکړمه خو زما پې کار روان شي. نو الله ملګري هم نران راکړل او معاونین یې هم راکړل او خپل یې هم راکړې، ځکه ما ټینګ کړه پیسو ته، زه خو هلک وم خو ما د شیخ القرآن اصول نه پرېښودل. نو د وسلې جنګ هغه ختم شو، اوس جنګ د میډیا دی. وسله صرف د یرولو لپاره ده، ترهبون بعدو الله وعدوکم. نو په دنیا کې مضبوط ملک هغه پاکستان دی د مسلمانانو، ځکه ایټمي قوت صرف پاکستان دی. عراق ایټم بم جوړو نو هغه ته صدام ته د هغه خلک راپاسول او هغې پرې مړ کړ. لیبیا کې قذافي خپل ملک مضبوطو ایټم بم یې جوړو نو هغه ته د هغه خلک راپاسول او هغې پرې مړ کړ. یو پاکستان د چې ایټمي قوت دی، نو د ایټمي قوت د ختمولو لپاره هغوی مختلفې حربې استعمالوي. کله داسې چې پاکستان کې ګراني ده او دادي ګراني راولي ځکه اقتصادي لارې د هغوی لاس کې دي.
نو چې ګرانی راولي نو بیا یو ډله تیاره کی او وی پراپګاندا شروع کی یاره منګه پاکستان کې ګرانی دا ټولې دنیا کې ګرانی دا یوازې پاکستان کې نه خو پراپګاندا دا چې پاکستان کې ګرانی دا ور یو شی ګران دی اسړی موږ په دې اټم بم سکل د کومې زمانې نه را سره پروت دی ویسه په وری کوي خرڅ کوي په موږ اخلاص کوي لری کوي دا اټم بم څه ضرورت دی اټم بم ته په دې اټم بم موږ سکو چې د جنگ خو په ونکړ دا یو پراپګاندا شروع کی دا دې د پاره چې دا ملک بے وسلی شي نو چې د چا د کور نه ټوپک لري کې نو بیا غل نیغ سی ور کړل نو یو طرف ته دا وکړل نو پښتانه د کور ټوپک نه بار کوي کور کې ټوپک ساتي زردی اول د شاه منصور کالج کې پروګرام پای کې دا وزیرانو راغلي و دا ټولو او پروګرام داسې و چې قلم لاس کې ورکړي ټوپک دی والی لری کوي ټوپک قلم پکار دی شاعران کوم به تولي نو غي باړم موږ له قلم پکار دی او ټوپک نه دی پکار او قلم نه پکار دی ټوپک نه پکار یو په پاسې ده زه پوه شم چې خبره خو بل بل روانه ده زمان نمبر واره نو زه چې پاسې ده ما داسې پکې اپلا دا وزیرانی منزیرانی هم ناسته وي زنانه نو ما چې تقریر شروع کړ نو ما د پښتنو ښځو به خاوندانو لا چې کله غیرت ورکو ورته به وي ستا د لنډي ټوپک نظار شم په اوږه ستا د کاغذ د خیال ازم ما ټوپک چې په کوم کور کې نه نو غل ورکړه نیغځي او چې د ټوپک ضرورت نشته دا چاپیره د پولیس والو هم سره ودرولي دي د ټولو سره ټوپکې دي شروع مې پې وکړه او ما ټوپک دا ضروري شی دی چې کوم ملک کې ټوپک نه نو په هغې خلک نیک ورځي او بیا مې د هغې مثالونه وویل فلانې ملک تباه کړه فلانې تباه کړه فلانې تباه کړه پاکستان سره ټوپک دی نو ځکه پاکستان سره اټم بم دی نو ځکه دا ختموي دا ټول ناستو لولو افسرانو وزیرانو زمان وروسته چې د کم افسر تقریر و نو چې ما تقریر ختم کړ ما ته ویې زه وسوم ما ووایه که زما خبره دې رد کړ در پسې پاسم ویې ستا هغه به څوک رد کوي نو هغه زما تایید بیا وکړ او چې جوماتونو دا لوډ سپیکر یې لرې کوي دغه په دې مې هم ښه دغه وکړ نو هغه په خپله هغه بیا ووایي چې نه کومه علاقه کې چې مولانا طیبین لوډ سپیکر به وي یو څوک بیا نشي بندولی دا بیا چې کله دا ختم شو دا زمون مخالف مولیان پکې وو راغلل ما سره ګاډي بړې یاره دې زمون فخر وي زمون پټکي دي اوچت کړل دا یو پراپګاندا دا چې وسله ختمه کوي څه ضرورت دی اټم بم ته مونږ په دې اټم بم څه کوو مونږ به څه وکړل دا اصل کې پراپګانډي جنگ دی او دویم دا چې جهاد نشته جهاد ختم کوي نه جهاد شته خو په اصولو دا څه چې کوي د دې دپاره چې جهاد بدنام کړي غلطې طریقې غلط کارونه چې څوک کوي د جهاد په نوم غلط دی که هغه هر څوک کي که هغه حکومتي او که غیر حکومتي چې په نوم د جهاد یو غلطي نو غلط ورته وایو نو دا صرف د دې دپاره چې جهاد بدنام کړي او بل طرف ته په ملک ګرانی په ملک فسادات په ملک غلاګانې ډاکې دا زیاتۍ دې دپاره چې مال په صحیح ځای باندې ونه لګي نو قرآن ترغیب ورکوي انفاق ته آیت نمبر 195